السلام علیکم ملګرو، لکه څنګه چې په خبر یاست، بله وارم موږ د دغه نشاندهي کړې وه، پر دغه مې یو پوسټ ویډیو کړې وه. دا د خانوزۍ چې کوم دا قبرستان دی، په دغه کې د جبل نور چې دا کوم قرآن پاک یا د سپاري یا بل داسې د احادیثو د قرآن متعلق د اسلامي کتابونه خاص کر د قرآن پاک د شهید قرآنونه چې زاړه سوي د هغو بې ځایه د هغو دپاره چې دلته د دین محمد صاحب او زموږ د خانوزۍ کوم نورو ځوانانو دلته د جبل نور غوندې یو ټنل جوړ کړی و، د قرآن پاک کې مې پوزه کولی. نو دغه بیخي ډېر قرآنونه زما خیال د پشن له خوا راغلي دي، دا اوس پراته دي، دا بیخي ډېر ځای نیسي. اوس دننه دا ټنلان چې دین محمد صاحبو د ملګرو جوړ کړي دي، اوس دونه ځای نشته چې دا قرآنونه نور کې محفوظه شي. نو موږ دا یو خاص د علاقې والا زه کوو چې دغه یو کار دی د خدای دپاره ته دغه څه کومک وکړي د دین محمد صاحب سره، د ده له ملګرو سره انشاءالله دوی خو لګیا دي، همت کوي لږ لا ډېر د خدای دپاره. نو به دا قرآنونه د الله کې محفوظه شي، دغه دونه ډېر دغه شهید قرآنونه له سپارې له زاړه زاړه قرآن مجید له بل داسې کتابونه اسلامي کتابونه راغلي دي. نو دا اکثره ارزګي بې ځایي دا وستی وینئ، دغه دا دونه پارسلان دي، دا په سوو پارسلان پراته دي. نو د دغو حفاظت ضروري دی. اوس دا کتاب نماز دی، مثلا ته بې ځایه پروت وینې، دا دوی راوړي دي، بس دلته یې دغه لوټ خالي کړی دی. نو اوس دا د دین محمد صاحبو د دغو له غاړې دي، که سپارې دي که قرآنونه دي، نو دغه د حدیثو کتابونه دي ته یې وینئ. نو موږ خواست د علاقې والا زه کوو چې له دین محمد سره او د ده له ملګرو سره کومک وکړي چې دوی نور ټنلان دننه جوړ کړي، په دا جبل نور دغه کې دروازه یې فلحال بنده ده، نو به دا قرآنونه د الله کې محفوظه شي. نو موږ یو خاص د علاقې والا زه کوو، دا خالي د خانوزۍ نه دی چې د پشین والا هم دلې راوړي. نو دا له پشینه ځای واخلې بیا تر مسلمه او کلاسیپله بل دا چې د قرآن پاک د محفوظه کېدو بل دا ترازی به زما خیال ماته نه معلوم نسته، یو په کوټه کې دی د کوټې مشهوره، اوس دا کتابونه دي. نو دغه محفوظه کېدن غواړي دا قرآن پاک دی، ته یې وینئ د ده قربان سم. نو موږ د علاقې والا زه دا خواست کوو چې د دین محمد صاحب او د دا نورو ملګرو ته یې دغه وکړي، کومک هیلپ یې وکړي چې دغه دننه دوی نور ټنلان جوړ کړي، نو به دا قرآن پاک کې محفوظه کړي. دا پوره لوډ دی، دا ډېر کار غواړي. نو دا تر نور لوډونه راځي خامخا هر ځاګي له هرې خوا ځه. بس دا یو خواست مو ولی د علاقې والا چې د دغه دی غم وخوري، نو به انشاءالله دا موږ ته به د دنیا او د آخرت ګټئ. ډېره مننه، کور مو ودان. وعلیکم سلام عمران صاحب، ستړی مه شئ. ستړی مه شئ، څه حال دی محمد صاحب، څنګه یې ښه یې؟ تر ګوډو له مخه زه ستا شکریا ادا کوم چې تا موږ ته ټایم راکړې او دلته زموږ ځای له راغلې. भाई तो जमर शुक्रिया मादा कवा हम दिन मोहम्मद साहब के साथ पश्तो में बात करेंगे। तो जमर शुक्रिया मादा कवा اول चल خموج शुक्रिया ستا ته د الله د بهترینه بدله درکړي. دغه ماشاءالله ما خلګت قرآنونه پراته دي، ټوټل قرآن شریفونه شهید قرآن شریفونه او سید اسلامي کتابونه پکښې دي. او دا له شاوخوا له 13 زره دي. ستا د کار غالبا واته میاشتې کوي، واته میاشتې کې به موږ ستا کار وګورو چې څو پر مخ تللی دی، نور بیا دننه التاز وڅال وکړو. نو د دین محمد بای خروره مخامخ موږ تعریف نه کوو، د کار خپله د ترجماني کوي چې دا کار ښکاره کوي چې دا مبارک کار د کړی دی. زه وروره دغه کار یې خیر دی، دا خالي د خانوزۍ نه دی، دا د ټوټل کاریزاتو دی. انشاءالله ته خو به وایي چې دا نه یې ویلي چې خالي د کلي والا قرآن راوړي، له پښینه زلم ته له دغه راځي. یعنې دغه تره جبل نور زموږ په معلوماتو کې له کوټې ماسې یو بل ځای کې به دلته زموږ په شاوخوا ایریا کې نه نسته. دغه پروژه کاس تا شروع کولی، ستا په مشکلاتو موږ خبر ول. اول چل خو موږ د ګردو خلکو له تا بعد د هغوی شکریا ادا کوو چې کوم چا له تاسو دا همت کړی، تعاون یې کړی، هر څوک چې د خدای دپاره یې کړی، د هغو نومان موږ نه ښکاره کوو. او بل دا دی موږ د علاقې والا ته دا وایو چې زموږ دا خواهش دی، انشاءالله ستا هم دا خواهش چې دا هغه کوم ټنل چې راغلی دی دا تر ښایسته جوړ کړي چې دا ته بالکل که د ټایل ترتیب کړي مځکه او پر سیډو او که دا لږ نور برابرېدای شي ښایسته دې برابر کړي، دا به د ګردې علاقې یو پېچان وي او ان شاء الله د قرآن پاک چې کوم دغه دی د قربان سم.